السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفایدین مختلف حالات مانظری اول خبره خدارا چې دا د مانځ صفت دی که د نبی علیه الصلاۃ والسلام کچره دا د مانځ صفت وي نو بیا بکادارې چې په هر تکبیر سره رفایدین ثابت وي. صرف دو تکبیراتو کې د رکوع نه چې کله انسان رکوع لذي رکوع نه راپورته کېږي سجدې لذي په دې وخت کې صرف رفایدین ولي کوي. حالان کې بخاری شریف کې راځي په سجدو کې هم نبی علیه السلام رفایدین کړي. دا بخاری کې راځي په مین د سجدو کې به نبی علیه السلام رفایدین کول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پرې خودل دارنګ د رکوع عالم تر اخره پورې نبی علیه السلام نری کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام له تعلیم ورکړي لري چې تاسو رفایدینو کې چې څومره د مانځ سنت یا واجبات یا فرایض بیان شوی ری پای کې د رفایدین بیان نبی علیه السلام نری کړي ني صحابه کرام له امر کړي لري یا چې څومره صحابه کرام راغلي دي هغه ته مونږ خودلې لري پای کې نبی علیه السلام رفایدین نری خودلی کادا ضروری وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خودلی وي کنه بلدار چې صحیح ابي عوانه په دویم جلد کې 90 صفحې کې الفاظ دي. وابي قال حدثنا عبد الله بن ايوب المحرمي وسعدان بن نصر وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعض حظ منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد. امام زوری وای سالم ما روایت کړی د خپل پلار نه د عبد الله ابن عمر نه روایت کوي. ګور عبد الله ابن عمر دی دا رفایدین مین راوی بخاری چې کوم رفایدین نقل کړی دي دا غیر راوی عبد الله ابن عمر وای چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدلو چې کلام مون به شروع کول رفایدین به کول لاسونه به تر وګو پورې وچت کړل او چې کله نبی علیه السلام رکوع کوله یا رکوع نه به سر پورته کولو نه رفایدین به نه کول. بعد وای چې سجدو ترمن د نبی علی سلام رفایدین نکول نو دواړه معنا یو دا. اندارنګ مسند حمیدی په اول جلد کې 277 صفحه کې وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع بعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين سجدتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سالم ابن عبد الله ابن عمر نه نقل کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام ما ولیدلو چې کله به منصور کول رفایدین به کول خو چې کله به رکوع راتلو یا رکوع نه راپاسې دو رفایدین به نه کول ان په مین د سجدو کې. اندارنګ خلافیات بیاقی په حواله د نسب الرای فاول جلد کے 404 صفحے کے عن عبداللہ ابن عن الحرار قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. عبداللہ ابن عمر وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په شروع کې رفایدین کول تکبیر تحریمه کې بیا نه لري. المدونة الکبرى په اول جلد کې 69 صفحے کې عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح التكبير للصلاه. سالم بن عبد الله وایي چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رفایدین کول لاسونه به تر وګو استول چې کله من شروع کړو بیا یې ندی کړي دوباره رفایدین بیا نه کول. اندغه روایت پاکش بل استار اول جلد کے 251 صفحہ شرمان الاثار اول جلد کی 54 صفحے کی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد مخاربي قال حدثنا
ابن ابي ليلى عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس عن النبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تربوا الايات في قال تربوا الايات في 7 مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر. عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما نقل دي چې نبی عليه الصلاه والسلام برفایدین په هو مقاماتو کې کول په شروع د مانځ کې بیت الله په زیارت په وخت کې صفا مروه باندې او په عرفات باندې مزدلفه کې او چې کله انسان مزدلفه کې ولاړوي او شیطان وشتلو کې دا وزن دین علاوه فائدې نبی عليه السلام نه کول. اندارنګ معجم طبرانی په ولسم جل کې 452 صفحه کې ابي قال حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي قال خبرنا عمرو بن يزيد ابو بوريد الجرمي قال حدثنا سفيان بن عبد الله قال حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سجود على 7 اعضاء اليدين والقدمين وركبتين والجبهة ورفع الايدي اذا رايت البيت وعلى 7 والمروه بعرفه وعند رمي الجمره واذا قيمت الصلاه. نو په دې وخت کې رفایدین په او زینو کې تدین علاوه رفایدین په نبی علی السلام نکول. اندارنګ الکما وای چې عبد الله بن مسعود فرمای الا اصلي بكم صلاه رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان واهل الكفه. الکموی چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو راځه د نبی علی السلام په شانته منځ ونکم آیا تاسو د رسول الله په شانته منځ خیم هغه یو کو چا بالکل منځ شروع کړو په اول د تکبیر کې رفایدین وکړ د دین علاوه په بل ځای کې رفایدین نه کړی او پتر کې رفایدین په دې باب کې تبرای ابن عازب نه هم حدیث نقل دی. امام ترمذی وای غیر مقلدین دا واوري ګور امام ترمذی وای چې عبد الله ابن مسعود حدیث حسن دی. امام ترمذی دې ته حسن ویلی. علامه ابن حزم ظاهر رحمت الله علیه فرمای صحیح دی لکه محلا فصل ورم جل کې و 88 صفحه کې ابن عادی په کامل کې لیکلي چې روایت بالکل صحیح دی. کوكبی دوری په اول جل کې 132 صفحه کې ترمذی شریف حاشیه باندې احمد شاکر فرمای وهذا الحديث صحيح صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قال بتعليل ليس بعلة. وإذا حديث ابن حزم صحیح ګرځولې دین علاوه نور محدثینو د حدیث صحیح دی او چې کوم علت ذکر کړی وای دا علت نه لکه جامع ترمذی په تحقیق احمد شاکر په دویم جلد کې 41 صفحه کې ابن حزم نه علاوه نور محدثینو د ته صحیح ویلي چې حدیث بالکل صحیح دی. بعد وای چې نه د حدیث په اسناد صحیح نه اعلان کې په شرط د مسلم باندې او دا حدیث بالکل صحیح حدیث دی. نو البانی رحمت الله علیه د مشکات په شرح کې هم دا ویلي چې دا بالکل صحیح دی په شرط د مسلم باندې دی. نو لہذا صافا الفاظ دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا رفایدین نری کړي په اول نه علاوه. عبد الله ابن مسعود دا لوی عالم دی لوی محدث دی د رسول الله صحابي دی او چاغه وای اندارنګ مخکی. وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا وقيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن قليب عاصم يعني ابن قليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصلى ولم يرفع يديه الا مره. ابو داود شریف کرا دی پاول جل کې 109 صفحه کې علقمه وای چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او فرمایا تاسو د نبی علی السلام په شان ته مونږ نه خیم. علقمه وای چې عبد الله بن مسعود پاسې دلو او مونږ یو کړلو تکبیر تحریمه د علاوه رفایدین نه ونکړ. اندارنګ نسائی په اول جلد کې 117 صفحه کې اندار روایت دی الا خبرکم بصلاه رسول الله
قال فقام فرفع يديه اول مره ثم لم يعد، بیا دوباره یې نری کړي، رفع یدین دوباره بیا ونه کړ، په اول ځل کې کړي. اندغه نسائی په اول جلد کې 120 صفحه کې پندې طریقې روایت ہے. پس الله فلم يرفع يديه الا مرة واحده، یو ځل رفع یدین یو کړه. اندغه روایت مسند احمد په اول جلد کې 388 صفحه کې او 442 صفحه کې. دا عبد الله بن مسعود الله صلی بكم صلاه رسول الله قال بس الله فلم يرفع يديه الا مرة، نو یو ځل رفع یدینو کې دین علاوه اندغه مسند ابن ابي شيبه په اول جلد کې او 236 صفحه کې قال الا اوريكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ ونخيم. عبد الله بن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم وای تاسو له رسول الله منذ خيم نه پاول در پایدینو کله بیا ونه کسنه بیا کی په دوین جل کې 78 صفحه کې باقي کې دا عبد الله بن مسعود نه دا روایت فصلى فلم يرفع يديه الا مره واحده، صرف یو ځل رفع یدین یو کله. شرع معانی الاثار کې هم داري عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول تكبيره ثم لا يعود، فاول د تکبیر کې رفع یدین وکړه بیا رفع یدین نبی عليه الصلاه والسلام نه لیکل. اندارنګ حماد ابراهيم نقل کوي عن الاسود عن عبد الله بن مسعود كان يرفع يديه في اول تكبيره ثم لا يعود الى شيء من ذلك ويعصر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او د عمل نبی علی السلام نه نقل کولو چې عبد الله بن مسعود په اول کې رفع یدین کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف له اشاره کوي چې بیا رفع یدین غي نه کړي. ابو داود په اول جلد کې 109 صحابه غان البراء ان رسول الله كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود، بیا وی رفع یدین نه کول. په حدیث باندې بعض روایت خلق رد کړي چې یزید ابن ابي زیاد پرې کې راویری اعلان کوي یزید ابن ابي زیاد نه بلکې داغه سره سفیان الثوری، سفیان ابن عینه، اندارنګ ابن ادریس، اسماعیل ابن زکریا، محمد ابن ابي لیلا ټولم دا روایت نقل کړي. دا زیادت صرف د یزید ابن ابي زیاد نه، امام شعبہ هم د یزید ابن ابي زیاد نه په اول تکبیر کې رفع یدین نقل کړي. او نور عبد الرحمن ابن ابي لیلا هم نقل کړي د یزید ابن ابي زیاد نه. نو دا حدیث صرف د تفرد د یزید ابن ابي زیاد نه بلکې نورم داغې نه دا الفاظ نقل کړي. اندارنګ شرمان الاثار کې د برای ابن عازب نه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاه رفع يديه حتى يكون ابهامه قريبا من شحمتي اذنيه ثم لا يعود، بیا وی رفع یدین نه کول په اول ځل افتتاح د تکبیر نه علاوه. مصنف ابن عبد الرزاق په دویم جلد کې او په یو صفحه کې. اندارنګ دا مسند ابي اعلی په دریم جلد کې 248 صفحه کې رفع یدین صرف اول تکبیر کې به رکوع سجدي کې نکړي. مسند ابي اعلی په دریم جلد کې 249 صفحه کې. اندارنګ داری قطنی په اول جلد کې 293 صفحه کې تبرای ابن عازب نه نقل دی حين افتتح الصلاه رفع يديه حتى حاذ بهما وزنه ثم لا لم يعد الى شيء من ذلك حتى فرع من الصلاه، بیا نبی علیہ السلام رفع یدین کې تر دې چې پاره شلو. داری قطنی په اول جلد کې 294 صفحه کې برای ابن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى صاب بهما وزنيه ثم لم يعيد، بیا دوباره رفع یدین نه کړي. مسند احمد داری قطنی په اول جلد کې 293 صفحه کې، مسند احمد په څلورم جلد کې 303 صفحه کې. کعب ابن عجروی قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدى الصلاة يرفع يديه في اول تکبیرات، په اول تکبیر کې نبی علی السلام رفع یدین کول بیا یې ګور نه کړی. اندارنګ برای ابن عازب وایي چې ما نبی علی السلام ولیدلو په اول کې شکل شروع کړه رفع یدین ثم لم يرفعهما حتى انصرف، بیا رفع یدین ونکل تر دې چې فارغ شو. ابو داود اول جلد 109 صفحه، مدونة الکبرى اول جلد 69 صفحه د برای ابن عازب نه روایتي كان يرفع يديه اذا ابتدأ الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف
بیا رفایدین نه کول تر اخره باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام. اندارنګي مصنف ابن ابي شيبه انا روایتي چې نبی علیه الصلاۃ برای ابن عدی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف اول کې رفایدین کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رفایدین نه کړي. مسند ابي اعلی په دریم جلد کې 248 صفحه کې. اندارنګي په عشر مان الاثار کې ابو داود په اول جلد کې 111 صفحه کې او په جامع المسانید کې 215 صفحه کې او داری قطنی په څلورم جلد کې 104 صفحه. نو د ټول اندارنګي الکامل فی ضعفاء للرجال ابن عدی پشپغم جلد کې 286 صفحه کې. قال حدثنا الحسين بن احمد بن منصور سجادة قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي قال حدثنا كثير بن عبد الله ابو هاشم قال سمعت انس بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا بني اذا تقدمت الى الصلاه فاستقبل القبلة. انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام د مانځه طریقه خي چې کلا مونږ لا مخکشي نو قبله ته مخامخ ودرېږه ورفع يديك اور پایدینو کو وکبر الله اکبر وایا وقرا ما بدا لك چې کم شی تعالی آسان وین هغه ولولا. فاذا رکعت فزع كفيك على ركبتيك او چې کله رکوع کوي نو کیر خپل لاسونه ورغوي په زنګونو باندې وفرق بين اصابعك او دا غوتی جدا کا وسبح وتسبيح وایا. فاذا رفعت راسك فقم صلبك حتى یکا کل عظم مکانه او چې کله ته پاسېږي نملا نیغه کا تر دې چې هر اډو کې خپل ځای ته ورسېږي. و اذا سجدت فامكن جبهتك من الارض او چې کله سجده کوي نو ځمکه باندې ختم دې کیره وسبح او سبحان ربي الاعلى وایا. و اذا رفعت راسك فقم راسك فاذا قعدت فزع عقبيك تحت اليتيك واقم صلبك فإنها من سنتي ومن اتبع سنتي فإنه مني ومن هو مني فهو معي في الجنة. دا ټول طریقې ورته خودله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم در پایدینو طریقه ورته ونه خودله چې بده کې را پایدین دي. اندارنګي بخاری وګوره په اول جلد کې 114 صفحه بخاری دا بخاری یاران بخاری وګوره په اول جلد کې 114 صفحه فائی کی وی عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي اني كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا كبر جعل يدي حزما كبي واذا ركع كان يدي من ركبتي حذر ظهره یا حضر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في ركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرى قدم رجليه اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته الحديد. محمد بن عمرو بن عطاء وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منتاز الخین ډیر صاحب کرام ناسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ تذکره وکړه. ابو حمید سعدی وی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام منتاز خیم زکه چې زیات معلومات مالشتري نو تاسو را د خیم چې کله نبی علی السلام به تکبیر وکړو نو دواړه لاسونه تر وګو پورې برابر اوچت کړ. چې کله به رکوع کوله نو دواړه څنګه نه وي خو مضبوط ونیول او د املا مبارک به خطا کړل او گردن سر سوي برابر کا بیا رکوع به سر اوچت کړل نیک به ودرېدو تر دې پورې چې هر اندام په خپل ځای باندې ودرېدلو او چې کله به سجده کوله دواړه لاسونه په ځمکه باندې به مضبوطه کېښودل تر دې چې را پښتورګي یعنې تشي به د هغې څخه نه جنګېدل لرې به یې کړل او یو خوا به یې ودروله پنجې به یې د قبلې طرف له کړلې
په 2 رکعاتو کې باغی باندې بکې نستلو او بیا په اخیر رکعات کې وای دا خپل غړولي او کې بنستلو باغی باندې په کونټو باندې لکم زنانو بشانتي نو لکه دا ټول د رسول الله منځ نقل کړلو خو ګورا پدې کې رفاعدین نقل نکړل کدا ثابت وي بخاری کې ګورا ابو حمید سعدی اعلان کې روایت هم ده دی خو رفاعدین پدې کې نری خودلی معلومه شولا چې دا ضروری خبره نه را پاول کې نبی علی سلام کول خو بیا یې پر خودل اندارنګ مسلم پاول جل کې 181 صفحه جابر ابن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالي اراك ان اذناب خيل الشمس يسكنوا بالصلاه جابر ابن سمروي چې نبی عليه الصلاه والسلام د خپل حجرې مبارک نه راوتلو موږ له تشریف راوړلو او موږ رفاعدین کول وی فرمای سری تاسو له سنو وشتوي د شریر او د ناکار آس په شانتي تاسو مانځ کې آرام کې اوس کو نو په صلاتي بعد خلکو چې نه جی دا د سلام بارک اعلان کې مانځ کې جابر بن سرمي قال خرج علينا رسول الله ونحن يعني رافع ايدينا في الصلاه فقالوا ما بالهم رافعين ايديهم في الصلاه كان اذناب الخيل الشمس اسكنوا في الصلاه نسائی اول جل 132 صفحه جابر ابن سمروي چې نبی عليه الصلاه والسلام د خپل خجرن راوتلو تشریف راوړو په داس حالت کې چې موږ مانځ کې رفاعدین کول نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي توسل مانځ کې تاسو لاسونه رفاعدین کوي کترنګي شریر اسپا لہذا مانځ کې تاسو آرام کې موجم تبرانی کې امدارازي په 11 جل کې 285 صفحه کې چې نبی علیہ السلام دینه منع کړ داری قطنی باول جیل کې 295 صفحه کې اندارنګي بدای سنای په ترتیب شرای باول جیل کې او 207 صفحه کې نو صاحب کرام د علی رضی الله تعالی عنہ کشر مانی الاثار علی رضی الله تعالی عنہ بربایدین نکول اندارنګي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک مسنب ابن شیبہ باول جل کے 236 صفحہ شرفادین مانځ کې نه کول موطا امام محمد باول جل کې 60 صفحہ نو اکثر صاحب کرام او خلفای راشدین نه نقل چاغي برفایدین نه کول نور ډیر دلایل دي نو دې څه جوابات وکړي نو رفایدین باول کې بیا نبی علی السلام پر خودل لکه څنګه سجدی کې ګره بخاری کرا دي رفایدین به نبی علی السلام په سجدی په مینس کې کول د دوارو سجدو له بچکلا سجدي له خطا کېدلو خو رسول الله بیا پرې خودل نندارنګ اندغه روایت عبد الله ابن عمر هم دي چې نبی عليه الصلاه والسلام په اول کې رفاعدین کول مسند ابي ابن ابي عوانه کې روایت چې عبد الله ابن عمر فرمایي چې بیا پرې خودل